بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د اعراب القرآن یعنی د آسان ترکیب سبق نمبر 3 دی. د سورة الفاتحه آسان ترکیب بنن مونږه کو. سورة الفاتحه آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 3 پورې آسان ترکیب. نو اول خدای ځکه ګوري د هر سورت په شروع کې چې را سورت او د الفاتحه ده، ٹھیک شو؟ نو دا سورت پکې مضاف وي او د الفاتحه پکې مضاف الیه وي، مضاف الیه. نو دا مضاف او مضاف الیه دا مرکب اضافي شو، مرکب اضافي، مضاف مضاف الیه مرکب اضافي شو، ٹھیک شو جی. نو د ټول سورتونو د سوره فاتحه نه واخله تر سوره الناس پورې دا 114 سورتونه دي، یو سل 14 سورتونه دي. د ټول سورتونو په شروع کې چې کوم سوره الفاتحه راغلي دي نو بیا به ورته مخې ته یا مکیه نکلی یا به ورته مدنیه نکلی وي. نو سوره الفاتحه دا مضاف مضاف الیه مبتدا شو او مکیه ورله خبر شو، مکیه ورله خبر شو. نو دغه شانته بعد سورتونو مخې ته لیکلي سورة البقره مدنیه، سورة البقره مضاف مضاف الیه مبتدا او مدنیه ورله خبر. نو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دغه شانته د هر سورت په شروع کې دي. نن ان شاء الله مونږه د درې آیاتونو ترکیب کو. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. د دې ترکیب به مونږه کوو. کوشش به زما دا وي چې زه آسان ترکیب وکم. هغه پکار خداو چې مونږه مکمل اعرابي ترکیب کړی وي، اعرابي ترکیب او زنجیري ترکیب هم کړی وي، ٹھیک شو؟ خو بعض طلبا ډیر زیات کمزوري دي هغې چې صرف په دغه ترکیب په طریقه پوه شي. نو ان شاء الله العزیز نحو میر به مونږه شروع کوو، په هغې کې به بیا مونږه هغه اعرابي ترکیبونه کوو جي. نو الف لام دا الحمد نه دی، الحمد په دې کې دا الف لام چې دی الف لام دا پکې استغراقي دی، استغراقي صرف نه ځکه استغراقي معنا ده چې ټول په ټول د دنیا چې څومره دي دغه ټول پکې شامل شو، استغراقي. نو موږ به ووایو الحمد دا مبتدا شو، مبتدا الحمد څه شو؟ مبتدا شو. دی په دې لله کې نه دی، لله دا یو پکې لام جاره دی، دا پکې څه شی دی؟ لام جاره، دې ته لام جاره وایي. او دا لفظ الله چې دی کنه لفظ الله، الله نو دا مجرور دی. خو د مجرور نه مخکې به مونږ دې ته سوچ کوو چې دا لفظ الله چې دی لفظ الله دا د دې مخکې لفظ دپاره خو څه نه جوړېږي. نو وګورئ دا په دې لفظ الله باندې زیر دی او په دې ربي باندې زیر دی، په ربي باندې زیر دی. نو مونږ به اوس دا اولنی زیر والا نه دی، دا به مونږ موصوف جوړ کړو، موصوف ٹھیک شو جی. او دا رب دی چې رب دی د باندې زیر دی او په دا الف لام هم نشته، تنوین هم پې نشته، نو دا به اوس مونږ مضاف کو. او دا العالمین چې دی که نه العالمین دا د عالمون جمع ده، د عالم جمع ده. دلته کې درته لیکمه د عالمون جمع ده. عالم معنا ده یو جهان، یو جهان. ګوره د انسانان یو عالم دی، جنات دویم عالم دی، فرشتي دریم عالم دی، اسمانونه بل عالم دی، ځمکې بل عالم دی، هواګانې بل عالم دی، دغه شانتې ځناور بل عالم دی، مارغان بل عالم دی. دا ټول مخلوقات چې څومره موږ سمندرونه ځان له یو عالم دی، ٹھیک شو؟ نو څومره مخلوقات چې موږ ته ښکاري دې ته عالم وایي، عالم. او د عالم جمع عالمون راځي، عالمونه عالم یو ته وایي، عالمان دوه جهانونو ته وایي او عالمونه ډېرو ته وایي. نو دا عالمونه چې کله حالت نسبي یا جري ته راشي نو دا عالمونه به بیا عالمین ویل کېږي، عالمین. نو دای چې دی که نه دا حالت نسبی او جری دی. دا عالمونه حالت رفعی دی، حالت رفعی عالمونه حالت رفعی دی او عالمین حالت نسبی او حالت جری کی. دا عالمونه مانم دا ټول جهانونه او دا عالمین مانم دا ټول جهانونه. خو حالت رفعی کی به موږ سره عالمونه راځي، حالت نسبی کی او حالت جری کی به موږ سره عالمین راځي. نو دلته چې کوم موږ سره عالمین دی دا حالت جری دی، ځکه مضاف الیه زیر ورکوي. نو دا د دې په اخیری ته به نه ګورئ، د اخیری نون باندې فتحې ته به نه ګورئ، ها
نو ګوره دا ما تاسو وی د عالمونه حالت جری اوس راغی عالمینا، نو دا عالمینا حالت جری دی، دا موږ سره مضاف الیه شو، د مضاف د پاره رب دی مضاف دی او دا عالمینا رااله مضاف الیه شو، مضاف الیه. نو دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره، دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره مرکب اضافي، دا مضاف مضاف الیه ته مرکب اضافي وایي ښا، مرکب اضافي، مرکب اضافي، مرکب اضافي صفت اول شو د دې موصوف د پاره، د دې موصوف د پاره صفت اول شو، صفت اول شو. ٹھیک شو جی. نو ګورئ دلته په دا لام دا الله چې دی لفظ الله دا د دې باندې زیر دی کنه، نو د دې لفظ الله د وجه نه په رب باندې زیر راغی. ٹھیک شو. او د دې لفظ الله د وجه نه په رحمان باندې زیر راغی، په دې رحیم باندې زیر راغی، په دې مالکی باندې زیر راغی. ٹھیک شو جی. نو اوس په موږ دا وایو چې دا رب العالمین مضاف مضاف الیه مرکب اضافي صفت اول شو، دا مرکب اضافي صفت اول شو، او دا الرحمن صفت ثانی شو، دریم صفت شو. د لفظ الله، د لفظ الله یو صفت دا رب العالمین شو، مضاف مضاف الیه دا ولا صفت اول شو. لفظ الله موصوف ته اول صفت سره چې دا رب العالمین دی، د ټولو جهانونو پالون کې دی، د ټولو جهانونو پرورش کوونکی دی، د انسانانو پرورش، د زناورو پرورش، د جناتو پرورش، د فرشتو پرورش، د اسمانونو، د نور، د سپوږمۍ، د ستورو، د زناورو، د هر یو څیز پرورش الله جل جلاله کوي. ٹھیک شو. نو رب العالمین د لفظ الله یو صفت شو، الرحمن د لفظ الله دویم صفت شو، الرحیم د لفظ الله صفت ثالث شو، دا صفت ثانی دی رحمان، او دا رحیم صفت ثالث، ثالث شو. دا رحمان صفت ثانی دی او دا رحیم صفت ثالث شو، دریم صفت شو. او دا مالکی ته وګورئ، مالکی باندې نه الف لام شته نه په تنوین شته، نو دا به موږ مضاف کو، اول به دا موږ څه کو مضاف. او دا یومی ته وګورئ، یومی په دې یو باندې الف لام هم نشته تنوین هم پې نشته، نو دا به موږ اول د دې مالک دپاره مضاف الیه کو، مضاف الیه. ٹھیک شو. او دا مضاف الیه چې ده کنه په دا الف لام هم نشته تنوین هم نشته، نو بیا به موږ دا مضاف کو واپس. او الدین ته وګوره په دې الدین الف لام نشته او زیر هم دی پې، نو دا د یومي د الدین له زیر ورکړی دی، نو اوس په موږ دا الدین د دې مضاف دپاره مضاف الیه کو، مضاف الیه. دا مضاف دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره، دا مضاف او دا مضاف الیه دا دواړه مضاف مضاف الیه مرکب اضافي، مرکب اضافي، دا مضاف او دا مضاف الیه دا دواړه مرکب اضافي شو، نو دا دوباره مضاف الیه شو. څه شو بیا؟ مضاف الیه. اوس دا مضاف، دا مالک مضاف د دې خپل مضاف الیه سره، د دې خپل مضاف الیه سره مضاف مضاف الیه دا مرکب اضافي، دا مرکب اضافي، دا مرکب اضافي د دې لفظ الله صفت ثالث شو، صفت رابع، صفت رابع. ٹھیک شو جی. اوس دا لفظ الله موصوف، لفظ الله موصوف د دې خپل صفت اول، د دې خپل صفت ثانی او د دې خپل صفت ثالث او د دې خپل صفت رابع سره. لفظ الله د خپل رب العالمین صفت سره، د الرحمن صفت سره، د الرحیم صفت سره، د مالک یوم الدین صفت سره، څلور صفتونو سره دا مرکب توصیفي، مرکب توصیفي، ځکه موصوف صفت ته مرکب توصیفي وایي. مرکب توصیفي، مرکب توصیفي د دې لام جاره لپاره مجرور شو، مرکب توصیفي د خپل لام جاره لپاره مجرور شو، مجرور. صحیح شو جی. لفظ الله چې دی کنه د دې مخکې لام جاره دی،
نو دا لام جاره ځان نه ولیکو، دا لام جاره مونږ ځان نه ولیکو. ٹھیک شو؟ او دا لفظ الله مونږ موصوف کو، نو د دې لفظ الله موصوف د پاره مونږه یو رب العالمین صفت کو، یو رحمان صفت کو، یو رحیم صفت کو، یو مالک یوم الدین مولا صفت کو. نو څلور صفتونه شو د لفظ الله. نو دا لفظ الله موصوف، دا لفظ الله موصوف د خپل څلور والو صفتونو سره مرکب توصیفی مجرور شو. د دې لام جاره لپاره، د دې یو لام جاره لپاره دا مجرور شو. نو دا جار او مجرور دا مرکبی جاری، مرکبی جاری شو، دا مرکبی جاری شو. اوس بدل تمون غدی لپاره ثابتن، ثابتن باورلا رو باسو صيغه اسم فاعل، ثابتن صيغه اسم فاعل پاگه کې هو ضمیر فاعل دی. دلته کې بدل لپاره مونږه ثابتن رو باسو، ثابتن. نو دا ثابتن صيغه اسم فاعل ده. څه شی دی؟ صيغه اسم فاعل، صيغه اسم فاعل ده، صيغه اسم فاعل ده. په دې صيغه اسم فاعل کې هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر فاعل دی پکې. نو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل، د خپل فاعل او د دې مرکب جاری دا متعلق شو، دا څه شو؟ متعلق، متعلق. نو صيغه اسم فاعل ثابتن صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره شبه جمله شو. ٹھیک شو؟ شبه جمله خبر شو، شبه جمله خبر شو. صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره شبه جمله خبر شو، شبه جمله خبر شو. دلته ورته ځو لیکم شبه جمله خبر شو. ثابتن صيغه اسم فاعل دی، پدې کې هو ضمیر فاعل دی. نو صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره شبه جمله شو، د متعلق سره شبه جمله شو. دا شبه جمله خبر شو، دا شبه جمله خبر شو. د الحمد مبتدا، نو الحمد مبتدا د خپل شبه جمله خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. شبه جمله دا خبر شو او دا الحمد مبتدا شو. مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. امید د تاسو په دې باندې پوه شئ، او که بیا څوک نه پوه شئ دوباره دې راته میسج وکړي یا دې دوباره وګوري، ان شاء الله په دې باندې به پوه شي. نو الحمد پکې مبتدا دی، دا لام جاره دی، لفظ الله موصوف شو، رب العالمین ورله یو صفت شو، الرحمن دویم صفت شو، الرحیم دریم صفت شو، دا مالک یوم الدین دا مضاف مضاف الیه شو، دوزل دا مضاف مضاف الیه شو. یو مالک مضاف ته، یوم مضاف الیه مضاف ته، او الدین والله مضاف الیه. نو دا بیا یو ځای کړو، نو دا ټول بیا مضاف الیه شو، مرکب اضافي. موږ ورته مضاف مضاف الیه ته مرکب اضافي وایو، موصوف صفت ته مرکب توصیفي وایو، او جار مجرور ته مرکب جاری وایو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.